او د باقاعده یو کتاب لیکلی دغه کتاب کې ټول د نبی علیہ السلام باره کې چې کومې خبرې لیکل دي نو هغه ګستاخی کې شاملېږي. دغه خو کمال دی، دغه خو خبره ده کنه چې چرته مسلمان وي هلته به سلمان رشدي شانتي د نبي ګستاخانو په مور کې زی چې شی به زی هغه تاسو ته په خپله پته ده. نو نننۍ ویډیو کې چې خبره کوم دا سړي نوم دی سلمان رشدي او دا د نبي علیه السلام ګستاخو او یو مسلمان چې کوم دی هغه په منډه باندې راغی او د کې چاکو ومنډه او چې کله یې پکې چاکو ومنډه نو هغې نه پس چې کوم انفارمیشن دی هغه تاسو سره بیان کوم. خبره دا ده چې چاکو چې پکې داسې پک که نه نو هغې سره هغه کې دومره چوټ لګېدلی دی چې ډاکټرانو طرف نه دا اطلاع راغلی ده چې دا شی به مړ کېږي، شی به مړ کېږي، د نبي علیه السلام ګستاخ به مړ کېږي. او دومره زبردست لږ یقین وکړه چې وایي ګورې ورته زړه به دې خوشحاله شي. هغه چې کوم دی په منډه راغلی او چوړکه یې پکې کړې ده. د ډېره مخکې هم دا ګستاخي کړو. او د سلمان رشدي بارې کې تاسو یو بله خبره وکړم، دا سړی نیویارک کې خو پاتې کېده ولې دا د نیویارک والا نه و، دی د انډیا نه تښتېدلی دی. نبي شان کې ګستاخي کړې وه، بیا د پسې کسان لګېدلي وو، دی وجه لیکن دې دلته نو تختی نیویارک ته چې بای هغه خو ماحول داسې دی هلته به زه بچ شم ولې بچې تر څو پورې به تختی تا ګستاخي زما نه دی کړې، تا ګستاخي چې کوم دی د یو عام مسلمان نه دی کړې، تا نبي علیه السلام ګستاخي کړې ده. او چې کله د نبي علیه السلام ګستاخۍ ته قصه لاړې شي که نه نو بیا حشر دای اوس خپل ځان ته وګوره که نه. اوس خو بس انتظار صرف اور صرف دی دی چې کله به ښخېږي، کله به مړ کېږي، کله به تباه کېږي. دې ځای باندې لګولې دی او ډاکټرانو طرف نه دا پیغام راغلی دی چې شی به تخته کېږي. نو د تخته کېدو پورې انتظار دی. څنګه چې تخته شو هغې ویډیو به تاسو له جوړوم او په دې ویډیو کې چې کوم دی دا اطلاع مې درله راکړه چې دا سړی چې کوم دی دا د نبي علیه السلام ګستاخ دی، مسلمان نه دی. خلک اکثر وایي که نه نوم یې سلمان دی، وایي دی به مسلمان نه دی، دا د نبي علیه السلام ګستاخ دی. او د باقاعده یو کتاب لیکلی دغه کتاب کې ټول د نبي علیه السلام باره کې چې کومې خبرې لیکل دي نو هغه ګستاخۍ کې شاملېږي. او اوس چې کوم دی توته بانجه شوی